السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د شیعو سنی جګړه په ځمکه باندې نه ده، دا د ځمکو مسله نه ده، بلکې دا د کفر او د اسلام جنگ دی. دا د سنی او د شیعه په خپل منځ کې د ډېر وړاندې نه په عقیدې په ایمان باندې جګړه را روانه ده. د وطن جنگ دا نه دی، که چیرې وطن جنگ وي دوه قومونه به ورغلي وي، بس صلح فیصله به شوې وي، د ځمکې مسله فیصله به شوې، خو دا د ایمان او د کفر جګړه نه. شیعهګان مرتد او کافر دي او دا د دې خاورې باشندګان نه دي، دا سني شیعه شوي دي او دا هغه د کربلا والا یا د ایران والا شیعهګان خو نه دي چې د هغې نه راغلي وي. نو دا سني شیعهګان شوي دي، مرتد قوم دی. او شرعاً چې کله یو مسلمان مرتد شي، نسلاً د هغوی نسل ختمول پکار وي، د علاقې نه شړل پکار وي، مال یې لیلام دی، ښځې دوی وینځي دي، کورونه دوی لوټ کول پکار دي. شیعه انتهایی مرتد کافر غلیظترین کافر دي، دوی د الله عز وجل ګستاخ دي. دا دوی نظریه داره چې الله عز وجل نه خطایي شوې ده، اصل حقدار د پیغمبري علی و، خو پیغمبري ورک الله نبی لره. دویم داري د دوی نظریه داره جبرائیل علیه السلام خیانت کړی دی، علی او نبی دواړه یدا شو لکه کارغه د بل کارغه سره برابر، نو دی خطا شلو او علی په دې باندې نبی ته وحی راوړه. د دوی نظریه داره چې رسول الله خیانت کړی دی، د علی په باره کې وصیت کولو خو د ابوبکر او د عمر د دباو د وجې نه د خلافت بلا فصل د علی باره کې وصیت ونه کړی شلو. د دوی نظریه داوا چې قرآن دا څلوېښت سپارې دي، دا 13 سپارې د قرآن لري، مهدي آخر زمان برازي قرآن براوړي، نو دا هغه قرآن لري چې کوم د الله کتاب دی. دا دوی نظریه داره چې تمام صحابه کرام کافر دي، لکه نهج البلاغه کې بالحدید هم دا مسله لیکلې ده چې ټول صحابه کرامو د علی سره جنگ او د علی خلافت یې نه منلو، نو لهذا ټول مرتد شوي او ټول کافر شوي دي. د دوی نظریه داره چې عائشه رضی الله تعالی عنها زناکاره ده، د علی خلاف جنگ کړی دی، نو دا زناکاره نعوذ بالله. د دوی نظریه داره چې قبله دار کربلا خاوره په ټیکری باندې دوی سجیده لګوي، اندارنګ دوی اذان زمونږ د مسلمانانو د اذان نه جدا، د دوی کلمات زمونږ د کلمې نه جدا، د دوی جماعت زمونږ د جماعت نه جدا، د دوی شکل او صورت زمونږ د شکل او صورت نه جدا، د دوی طریقه کار زمونږ نه جدا. نو دوی انتهایی مرتد غلیظ ترین کافر دي، د دوی سره جهاد کول پکار دي.